السلام علیکم زما نوم انیله دلاور دی او زه پیټرولینګ افسر یم په نیشنل هایوے موټروے پولیس کې. څومره زموږ عوام دی هغه بې خبره دي. د روډ وایلیشن ډېر زیات شوی دی، هغې په وجه باندې روډ اکسیډنټ ډېر زیات دي. څومره چې ډیزاسټرز شوي دي، څومره چې په تباهیانې یا جسم شوي دي که نه، په هغې کې زیات تر چې کوم دونه نقصان نه دی شوی، خو چې دا اکسیډنټس وغیره دي په دې کې ډېر زیات خلک د خلکو زندګیان تباه شوي دي. دنیا کې پښتانه ښه ډرایوران دي، غټ ګاډي چلوي. او جی وګورئ، خو دلته وګورئ ټرافیک ته نو ډېر خراب وي، زیات څه قسمه د ټرافیک قوانینو خلاف ورزي کېږي دلته. زیات دي کې چې کوم دي لکه څومره چې ډرایورز دي هغوی خو یو ایجوکیټډ نه دي. اول به زه دا وایم، بل هغوی سره لایسنس نشته. هر یو کس پس راغلی دی، ګاډي ته ناست دی، ګاډي ډرایو کوي، نور هغه ته د روډ ایجوکیشن په باره کې هېڅ قسم علم نشته. نه هغه ساین بورډ باندې پوهېږي، نه هغه په لین باندې پوهېږي چې زه کوم لین استعمال کوم. چې کوم غټ ګاډي دي هغه بل لین استعمالوي، حالانکې هغوی ته موږ څومره ځله وایو تاسو بای لین استعمالوئ، ټیک شو، خو نه هغوی همغه وایلیشن کوي. د دې وجه دا ده چې هغوی ایجوکیشن کمی دی، ډېر زیات کمی دی. پولیس کې د نارینه سره ښځې هم کار کوي؟ بالکل کولی شي، څنګه چې موږ کولی شو. تاسو مخې ته ولاړ یو. نو موټروے پولیس کې څومره زنانه دي؟ زنانه خو دي د سړو په نسبت باندې کم دي، او زه نن دا پیغام ورکول غواړم چې راځئ، صرف استاذي یا ډاکټري نه ده چې تاسو یې کوئ. راځئ پولیس کې ډیوټي وکړئ، تاسو به وګورئ په روډ باندې چې کوم موږ ډیوټیانې کوو او داسې ښځې مړې شي یا زخمیانې شي نو موږ یې اوچتوو. دا زموږ کار دی، هیلپ کول، هیلپ پرووایډ کول. نو روډ باندې په سړک باندې هایوے باندې ښځې ډرایوران څومره زیاتې وي؟ په کتو راځي هغوی زیات وایلیشن کوي، قانون خلاف ورزي کوي که سړي زیات؟ نه، ما خو ښځې خو کمې دي تعداد چې ډرایو کوي، او وایلیشن هم ښځې ډېرې کمې کوي او ډېر په طریقه باندې ډرایو کوي بنسبت د سړو. دلته جوانو کې زیات خلاف ورزي د کوم قانون کېږي؟ او لین وایلیشن ډېر زیات دی چې مثلا اوس لیفٹ سایډ ته ځي یا رائټ سایډ ته ځي نو انډیکیټ استعمال نه کوي، اور اوور لوډینګ ډېر زیات دی، اور وداؤټ سیفټي هیلمټ ډېر زیات دا وایلیشن ډېر زیات دی په هایوے باندې سپیشلی. روډ باندې ډرایوینګ کولو په وخت حفاظت ولې ضروري؟ حفاظت پر یې ضروري دی. اوس فرض کا څوک سیټ بیلټ نه اچوي، ټیک شو، او د غټ ګاډي ټچینګ وشي نو ظاهره خبره ده هغه یا د ګاډي نه بار پریوزي، سر به یې لګي. او بل دا هیلمټ په باره کې مونږ د هلکان چې کم عمره دي دې ته به زه دا پیغام ورکوم چې سیفټي هیلمټ استعمال کوئ، ځکه چې د سر د چوټ نه یا سر زخمی شي دې نه څوک نه بچ کېږي، بلکې پیرنټس ته پکار دي، عوام ته پکار دي چې دا موږ سره کوپریشن وکړي او خپل ماشومان ته دا ایجوکیشن ورکړي چې کم از کم روډ به څنګه کراس کړي. داسې ځینې خبرې دي چې هغه په مایند کې وساتي. بل داسې چې ګاډي سټارټ کړي یا ګاډي سټارټ کول نه پهله موږ څه کول پکار دي، ټایرونه چیک کول غواړي، میرر ایډجسټمنټ یا د ګاډي کنډیشن څه دی، زه په دې باندې ډرایو کولی شم یا نه شم کولی. داسې اچانک د کور نه بهر نه راوځي چې بس ګاډي کېنه او بس ګاډي سټارټ کړه او روان شه، په دې باندې اکسیډنټ وغیره ډېر زیات کېږي. ډېره مهرباني کوم چې ما د کجوت خبرې کوم.